دا بل ولاړ راځه بل راکوه بس دا یې تعال دې بس السلام علیکم ملګرو، زه دا وخت د مشرقي بایپاس په کوټه کې موجود یم. دا وخت مو سره قبایلي رهنما اجدوس محمد نورزی سیدی هم را سره موجود دی، جمال اکا هم را سره موجود دی. موږ دا اراده وکړه چې موږ به دا میناوي دا سړي سره نوسو او لکه به صرف د دا ویډیو کولو مطلب دا دی چې دا نور خلکو ته هم دا وایي څوک دا ریډي والا ویني یا بل شی ویني پیسې دې څو ورکوي د ثواب په نیت دي لکه دا مرغان دي داسې وس دا پوښتنه به تاسو وکړو. یو ځای دی زه یو اس ته ولاړم امریکې یو کې او دا هغه ته د حیوانانو ته ډېر اهمیت ورکوي. دا د چا پلار دانش کوي چې یو حیوان په قفس کې بند کړي او دار کمې خرڅوي. دا صرف زموږ په ملکو کې روان دي. دا میناوي د کوم ځای کې سره راځي؟ دا بارډر راوړم د بارډر سره وره بارډر راوړم بارډر سره طالبان ژغ نه کوي یا طالبان ژغ نه کوي، خپل به طالبان کوي او تی خپل به طالبان دي ژغ نه کوي. دا خو دا ګناه نه لري د حیوانات په قفس کې لا شي ګناه نه لري. مشترک مده کمیشن کوي د بارډر سره طالبان بند کړي دي د نه دي بند. اجدوس محمد تاسو ویل غواړي دا زه څنګه دا ویل غواړم چې دا هر مسلمان باندې دا په فرض دی چې دا مرغان لکه او ته خپل څو قرباني ورکړې څو حیوانات لکه نو تقریبا یو 50 دانې پرېږدم. جاسلم جمال اکا څو دانې لکه بس که خدا کول ان شاء الله تر وسه پورې په یو 50 دانې 70 دانې جاسلم اکا ته لکه زه 200 لکه څه پیسې راوکړه دا دغه ته به ورکو ما نو خدا سبب پیسې ایزي سره کې ایزي سره کې سبب می پیسې راوکړه دې سره راوکړه ثواب د دنیا دې کړې کنه یا دنیا دې کړې کنه ته وسه نه لري بیا بعد ما ته به وسه ته راوکړه پنځه نه وره اجدوس محمد اکا ته ورکړه دا ثانیه وسه دای موږ لکو سب دنیا ته دا ښکار کوی زموږ مسلمانان خو بیا هم په کپسان کې د حیوانان دا ساتو په دنیا کې دا شی به نه لیدلی چې کپس کې ګناه لري دا شی ګناه لري و نو ته څو رانې لکه خپل کرام کې کوې که نه کوې سم سیالي زه هغه راکوه هغه مه راکوه سینالېزې بس نه دا دوې رانې موږ علاقه دې نور هم لکو دا جادو لاړه بس زه دا اوس لکو موږ اوس 400 روپۍ پر یوه مینا ورکړي دي خو موږ د ثواب په نیت لکو بس دا یې تعال دې بس دا بل ولاړ راځه بل راکوه دا شپږ دا وه ایوه نه زه لکه ومه لکه اته نه لا ثانیه پرک دا وګوره دا خلک ټول ښکار کوس دا رقم دا میناوي د بخاري وای ناری وي خارکان دا ظالمان په کپسان کې نیولې دي بس ورسره پیسې ورکم